نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دا حدیث سلسله دا مو شروع کړې و د اودس چې کوم فضایل وو چې څوک کامل اودس وکړي او د اودس په اخر کې هغه دعا وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. دا وایي نو عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د جنت اتوانه دروازې چې دنه د پرانستې شي دا خو خدا چې د جنت ته کوم وای دروازه باندې ورداخليږي. نو ورسره کامل اودس او ناقص اودس دا به مونږ څنګه پیژنو؟ نه کامل اودس او ناقص اودس د لپاره پیژندل د فرایض د سنن او مستحبات او د مکروهات د دې پیژندل چې دین دا ډیر زیات ضروری دي. په اودس کې سلور چې دین دا فرض دي او سوار لسپدې کې سنت دي. په اودس کې چې کم فرض دي نه هغه داري چې مخ وینځل د خپل حدود پورې د مخ حد چې دی نه هغه د تندي د اخیری وختره والا تر د ځنې د دې اخیری ته پورې دا د مخ چې دی نه د حد دی د غوږ د دې ځین والا تر د دې ځې پورې دا چې دی نه دا د مخ هغه حد دی چې موږ مخ د وینځو د دې ځې پورې. دویم لاسونه چې دی دا د څنګهلو پورې انځل او څنګهل چې دا نو دا څنګهله دې پورې دا تاسو کم از کم جلا سین دي چې د دې پورې چړې انځي چې د څنګهله پکې داخلي ویل اکبر انځل نو لاسونه سره د څنګهلو انځل یعنی څنګهلم پکې انځل او معمولی بر انځل. هغه چې حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به د اودس ځایونه چې دي نو دا به پړقېږي او زما امت په نبی اسلام فرمایي چې په دې پیژندل کېږي چې د دې به د اودس هغه ځایونه چې دي نو دا به پړق وکړي. نو په دې سره به زما امت چې دین د دې پہچان بږي. نو څنګهلې لاسونه سره د څنګهلو پورې چې څنګهلم پکې داخلي وي څنګهونه لک سیوا مونږ وینځو. دریم د سر مسح کول. مسح سلورم ایسه چې دنو دا فرض ده. سلورم ایسه نو د سر سلوري زی یو ایسه دا یو دا یو دا یو دا دا دې ته ویل کېږي سلوري چې سر. نو کو چا دا څه وکړه نو د سلورم ایسه مسح چې دا فرض دا ادا کیږي نو دای ته ویل کېږي د سر سلورم ایسه مسح کول دا فرض دي. یا په حدیث کې راځي چې په مقدار د تندي مقدار الناسیه په مقدار د تندي باندې مسح کول مقدار د تندي چې دی نو دام سلور ګوتی دي نو دومره مسح کول چې دا ضروری دي. دا غرانګي په وینځل سره د ګیټونه چې ګیټه مونږ وینځو او د ګیټونه لږ د بره ایسه چې دا نه د پکې مونږ وینځو نو دا سلور فرایض دي په اودس کې. دا غرانګي سنن چې دي اول دوانه لاسونه انځل دا سنت دي. دا غرانګي د اودس په ابتدا کې بسم الله ویل دم سنت دي. بیا خلی توبه چول ترې پیره توبه چول دم سنت دي. پوزي توبه چول دم سنت دي. څلورم پنځم مسواک کول دم سنت دي. هر اندام درې پیره انځل مخ درې پیره انځل دم سنت دي. دا غرانګي لاسونه درې پیره او خپې چې دین درې پیره انځل دا سنت دي. دا غرانګي هر اندام پر لپسې انځل دا چې دین دام سنت دي او د سفارانیت کول چې دین دام سنت دي. دا و سنن. دا غرانګي د ګیره خلال کول د ګیره وی نو ګیره ته د اوبر واچي ځنه لاندې دا ګوتی چې دین دا بګی دا سراخ کی دا د ګیره هلال. دا غرانګي د ګوتو هلال کول د خپو د ګوتو هلال کول د خپو د ګوتو هلال د غسلاس د کچې ګوتو براوالو او د خیخ په د کچې ګوتو نه بشورو کې ګروتونو کې دا کچې ګوتو چې دنه دا بوخه دې ته ویل کی د خپو هلال کول او په هغه ترتیب سره اودس کول په کم ترتیب چې قران کې ذکر دی. نو قران کې اول د مخلا ذکر دی بیا د لاسونو ذکر دی بیا د سر مسح دا بیا خپین ځلې په دې ترتیب سره چې کم فرایض دي په دې ترتیب سره ادا کول دا چې دین دا هم سنت دي. یو اندام چې ویني پر لپسې بل اندام انزل دا چې دین دا هم سنت دي. باقی پاتې شو مکروهات او مستحبات ان شاء الله دا وایي د درس کې وایو الله دې وانه عمل